بسم الله الرحمن الرحيم. والمقيد بالوقت أنواع. نغاني شبان تلميذي كذا. نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، وهو وقت الصلاة. ألا ترى أنه يفضل عن الأداء فكان ظرفا لا معيارا. وليس من امر په باس کې لګي موږ ویلي په دې کې چې کوم اول بحث دی هغه د څلور اجزاو نه جوړ دی. تعریف د امر او امر د قبیله د خاص نه دی باغې باندې دلیل او امر تکرار وجوب او تقاضا د وجوب کې قبل الحذر وي او بعد الحذر وي. تقاضا د تکرار نه کوي ادم دلیل سره ثابته کړی و. د څلور اجزاء د امر په باس کې او باس اول کې به موږ ویل دریم باس مامور به کې دی. په دې کې جزء اول موږ تقسیم د مامور به کړي او دوه اقسام ته مطلق عن الوقت مقید بالوقت او به ورپسې کې دریم جزء دا مطلق عن الوقت تعریف او داغي مثال او حکم. د مطلق عن الوقت تعریف هم کړو چې وخت مامور به کې دا سي دخل نه وي چې د مامور به فوت کېدل د وخت فوت کېدل د وجنه مامور به هم فوت شي. او دا غیر بار مثالو لکه صدقه فطر، امر بالزکات، عشر، کفارات، دا ټول معنی امرونه شي او دا مطلق عن الوقت. او حکم دا او چې دا واجب علی التراخی دي په الحال نه دی واجب. صحیح قول الله انا بولا ده. دا دو اجزاء موږ په دویم باس کې ویلو. اولم تقسیم ولا کړو دو اقسام مطلق عن الوقت مقید بالوقت او دویم نمبر هم د مطلق عن الوقت تعریف مثال او حکم بیان کړو. دو اجزاء شی وکنه. دریم جزء ملي سبلک برو غوري نن سبق زموږ د دریم جزء نه دی. د مقید بالوقت تعریف بګو او داغي اجمالی اقسام بیانو. دا دریم جزء دی. مقید بالوقت چاته ویل کیږي چې د مامور به سره د وخت داسې دخل چې وخت فوت شي مامور به فوت کیږي. په دې خبره پوه شو. حشی کی ذکر کړی الذي يتعلق اداء الفعل فيه بوقت معين يفوت الاداء بفواته. چې د وخت د فعل سره داسې تعلق وي چې وخت فوت شي مامور به سره فوت کیږي. فعل ور سره فوت کیږي. فعل مراد مامور به. ای تعریف شو بل اکبر وای. د دې مقید بالوقت د بارا زمنګ مصنف درې اقسام جوړ کړی دي او عام طور نور کتابونو کې څلور دي. کم د کم درې جوړ کړی کم دي او څلور کم دي او به تطبیق څنګه نو توقع دي. اول نمبر چې وخت ورلا ظرفي. دویم نمبر دا غټ فرقونه دي خانو کې نور قسم بغشتا. اول نمبر هغه چې وخت ور ظرف وي. وخت پکې دخل لګنه مقید بالوقت دی او وخت ور ظرف دی. دویم نمبر هغه چې وخت ور معیار وي قاری شي سوي ور معیار. او دریم نمبر چې وخت ول من وجهین ظرف وي او من وجهین معیار وي. دا درې صورت دي جوړ کړی. نور څلور جوړ کړی. هغه څنګه؟ اول نمبر چې وخت ور ظرف وي. دویم نمبر او دې کې ور سره دام دی وخت ور ظرف هم وي سبب مومنن به ان شاء الله وي او شرط هم وي. او دویم نمبر چې وخت ور معیار وي او سبب وي. او دریم نمبر چې وخت ور معیار وي او سبب نه وي. ای دریم کړه دی زموږ مصنف دقه دریم په دویم کې داخل کړي. وخت ور معیار دی بس خبره ختمه. دې نه دي کېدلی سبب دی او کنه دی. او څلورم نمبر چې من وجهین ظرف او من وجهین معیار وي. په پوهه شولې دي حاشی وجه حسر ذکر کړي مولا یعقوب ذکر کړي چې بروي تاسو وخت به خالی نه وي. یو د مامور به د پر ظرف وي یا به معیار وي یا به وخت د مامور به د پر ظرف وي من کل الوجوه. هغه وخت صلات لگا آیا من کل الوجوه معیار وي لکه صوم. آیا به من کل الوجوه معیار وي او نه به ظرف وي. غیر پر مثال څنګه لکه حج را روان دی لکه. دا دریم جز شلو زمنګ د دویم باس د امر نه دریم جز څلورم جز ته وسو کېږي.
څلورم جز د مقید بالوقت چې کوم اول قسم دی چې وقت ول ظرف فی داغه بیان کو یو داغه مثال هم ذکر کو دوا او هم داغه حکم هم بیان او اگر قسم کتاب باندې ذکر کړي حکم والله قاری سے څو اجزا کې بیان او درې دا پچا کې څلورم جز کې ښا نو اوري مقید بالوقت د پارا اول قسم چې وقت د مؤدا د پارا مؤدا د پارا ظرف وي ادا د پارا شرط وي او د وجوب د پارا سبب وي اول قسم د مقید بالوقت نامول تاسو ویل چې د مقید بالوقت د پارا زموږ مصنف څو اقسام ذکر کړي دي درې هغه کې اول قسم کوم یو دی چې وقت د مؤدا د پارا ظرف وي وقت د ادا د پارا شرط وي او وقت د وجوب د پارا سبب وي اګه بلندو یو داسې وي اول قسم هغه دی چې وقت مامور به د پارا ظرف هم وي شرط هم وي سبب هم وي وای شنو دي حاضر اوس د اصطلاحات ذکو وقت ظرف فی ظرف څه مطلب دی ولې چې ظرف تعریف د ظرف هغه چاته ویل کیږي چې هغه کې مضروب زی شي خپل مضروب احاطه وکي خو به هم زائد وي د مضروب نه نور مرسل کې زی تللی شي یکه د جمعه موږ لپاره ظرف دی موږ به کې زی شي کنه وګورئ نور ډیر زشتره چې نور خلک هم زی دقه شان صلات دی مثال به تور باندې ماسپخیم ټیم دی په یو بجې داخليږي بل فرض په دوه ختميږي اسی وایو کنه یو غنټه ټیم شي نو موږ خدا کیږي بلس منټه کې باقي 50 منټه زائد شو کنه شو نو دا ثابت شو چې صلات د پارا صلات مامور به دی فعل دی د پارا وخت څه شو ظرف نو خلک ته څنګه تعبیر کوي وخت د مؤدا د پارا ظرف توجه دویم موږ ویلو چې وخت به ولا سبب هم وي شرط هم وي شرط څه مطلب دی شرط مطلب دا دی چې په مشروط چی لا په شرط نه مقدم کیږي تاسو معلومه ده مشروط په خپل شرط معنی امدا قشان چې دی صلات په وخت باندې نشي مقدم کولای صلات په وخت مقدم کیږي دریم نمبر چې وخت ورمول دا وخت بل صلات د لپاره سبب هم دی سبب مطلب دا دی چې سبب په سبب نه مقدم کیږي او سبب مؤثر وي مسبب کې ور سره متصل وي امدا قشان کته سو غوري صلات تا دا په خپل سبب معنی وخت معنی نه مقدم کیږي چې ماسوکیم وخت نه شروع شوی ته مونږ کې او دا صلات چې وخت چې دا مؤثر هم په صلات کې دی که وخت کامل وي صلات کامل ادا کیږي که وخت ناقص وي صلات ناقص ادا کیږي کنه دې کنه دې او متصل ور سره هم وي نو ما تاسو مقید بالوقت د پاراول قسم کم یو دی چې وخت د ظرف پر لهم وي مؤدار پارا شرط ولهم وي او سبب ورلا هم وي مثال څوک شو صلات شو هذه حکم به رستوي ولګو ته وره والمقيد بالوقت انواع ادریم جو شو مقید بالوقت چې دې پر انواع دي لاندې لیکلي درې اگر که بعضی څلور ویلي چې څلور دي حسامي مقصد هم څلور دی او دا غلطه ده حسامي ولا درې بیانې نو یو نو دا جوهل الوقت ظرفا چې ګرځول شوی دی وقت ضرب د پاره د مؤدا لپاره ضرب دی تاسو که ضرب معنی کوم شی لګیدل کې غو ګورئ ای یکون زمانا یحید به ويفضل عنه چې مضروب معنی هاتو کې وغینه زیتی هم شي او که تاسو صلات تسجو کې دام د قشان دی وشرطا للاداء او شرط به هم د پاره د ادا دی باندې به چین بره شي لګیدل دا ځکه مشروط بغیر د شرط نه راځي او دلته مونږ بغیر د وخت نشي کولای او وقت د مونږ په تعریف کې شرط چې مشروط کې نه داخل او کدا سوچو کې وقت چې دا په صلات په تعریف کې نه داخل نه کنه او مشروط په شرط نه مقدم کیږي صلات په وقت نشي مقدم کولای وسببا للوجوب او سبب د پاره د وجوب دې ماشي لیکل دا دی وقت اثر وي په مامور به یعنی په صلات کې ځکه د سبب اثر مسبب کې بهرحال مخکې راځي
وهو وقت الصلاه دا وقت د صلات خپل دلیل سره ثابتې وس چې وقت د صلات د یوم الصلاه د یوم مامور به دي او دا مقید بالوقت دي وقت ولا ضرب هم دي شرط هم دي سبب هم دي راځي څنګه دي خپل وي الا ترى ته ګوري نه انه دا وقت صلات چره يفضل دا زیدی کیږي ان الاداء دا دانا نو څه شو فکان ظرفا ظرف شو لا معیار نو شو معیار بیان سره روان دي معیار هغه ته وي چې ادا مامور به او وقت د دوړ یو شان برابر وي لکه صوم کې وګورئ لیکن وقت د قمر مامور به دا که وقت وګديږي مامور به سره وګديږي که وقت لنډيږي مامور به سره هغه سره بل ځایږي نه هغه بیان روان دي بهر حال ذم والاداء يفوت بفواته ادا فوت کیږي په فوت کېدل د وقت سره نو فکان شرطا تشو لکه په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي کنه شرط فوت کېدل سره مشروط فوت کیږي دریم والاداء يختلف باختلاف صفه الوقت ادا چې دا مختلف کیږي په اختلاف د صفت د وخت باندې صفت وقت کا کامل وی ادم کامل وی وقت کا ناقص وی ادم ناقص وی همدغه شان ويفسد التعجيل قبله او فاسد دي مخکې کول د منځ د ادا قبله مخکې د وختنا څنګه چې مسبب مقدم کول په سبب باندې جایز نوی دغه شان دلته ده نفکان سبب ملن د جدا څه شو سبب شو تاسو به دې قصه وایو شو اوس به لک برو وایو خجی یو خو ګوره لکه اول قسم من کوم یو بیان کو د مقید بالوقت نه چې وقت ولا ظرف وی وقت ولا شرط وی وقت ولا سبب وی اوس یو مسله ذکر ملي ظاهر کې خدا سي معلومه کی چې دا ټول وقت سبب دی لپاره د صلات حقیقت دا دی چې صلات د لپاره کل وقت سبب نشي جوړېدل څوک ول نشي ذکر کې کل وقت سبب جوړ کی دلیل یې اوس ذکر نه دلیل شروع شو که چېرې کل وقت سبب جوړ کی یا به ظرفیت باطل وي یا به سببیت باطل وي او یا به دواړه باطل وي که کل وقت سبب جوړې یا خو ظرفیت باطل کی حالانکه ته خو ظرف هم دی یا به سببیت به باطل کی حالانکه ته سبب هم دی یا به دواړه باطل کی هغه څنګه زتان ته پوس کوم دا مونږ چې تکي دا د وخت نمخ کې کې په وخت کې کې د وخت نه پاسې کې کته زه د وخت نمخ کې مونږ کوم وقت لانے دے شروع منز کو مانا نہ دے سببیت دم باطل کو ذکا مسبب چی دا بسبب مانی نہ مقدم کی گئی حالانکہ تا خودلتا مسبب صلات بسبب وقت مانی مقدم کو ظرفیت دم دے باطل کو ذکا مظروف و ضرب کی دلتا ہوتا ضرب نمخ کی کو نہ رسے بھی اب کچری توے نګوره کچری مونږ مقدم شي په وخت سببیت هم باطلېږي ظرفیت هم باطلېږي دویم کته وزه د صلات د مامور بی ادا کوم په وخت کې ظرفیت خو صحیح شو که صحیح نشو او سببیت باطل دی ځکه کل وخت مثال به تور باندې 1 بجې نه شروع کیږي 2 بجو پورې او مونږ تا وکړو بل فرض په 60 منټه والا 60 منټه د پاسه 1 بجې نه والا تر یو نیمه پورې دی او یو نیمه پورې نو دا دیونی مینه بس چې 2 بجې پورې کم ټیم دی دا مؤخر شو کنه شو نو سبب مقدم نشو کل په کل باندې پچا مسبب باندې هرن کې سبب په مسبب باندې څه وی مقدم وی چې مقدم نشو سبب پاتې نشو سبب دی باطل کو وای نه شو او کته زید وقت نه بس کو مونږ سید سبب خو ټیک کو وقت مقدم شو سبب مقدم وی او ظرفیت دی باطل کو ځکه مونږ خطا په وخت کې ونه کو کنه مظروف واغې ته وی چې په ضرب کې نه رسېږي نو څه خبره ثابته شریعت سره ډېر اهمه خبره ده مونږ وایو چې مقید بالوقت کې اول قسم دا دی چې وخت ولا ظرف وي وخت ولا سبب وي وخت ولا شرط وي خو کل او مثال مولا تسبش کله کا صلات نو اوس دا وی چې کل وخت د صلات د پر سبب نشي جوړېدل نور به تاسو پوه شئ دلیل اوس به څه کو تاسو ما خبره پوه شئ اوس به جزء وخت سبب جوړو
جز وقت به سبب جوړو په دې کې اوس څلور صورت جوړيږي تاسو به ماته توجه وکړئ سبق متوجه شي چې کله مونږه کل وقت د یو نقصان د وجه نه سبب نشو جوړولای موږ مجبور یې چې جز د وقت سبب جوړ کو جز د وقت اعتراضات رانه ختم شي نو چې کله مونږ کل وقت سبب نشو جوړولای مجبورن بل تاوړو اوس په دې کې څلور صورت جوړي کم کچری په بل فرض مازیګر مونږ دې مازیګر مونږ اسی وایو مثال یو کني نن سبا خبره نه کو مازیګر مونږ دې بدرې بجې ټیم داخليږي اوس کو پرڅو داخلي کې سمن کار نشته سی بل فرضي مثال ہے 100 بجې داخلي کې بدرې بل فرض په څلور بجې باندې هغه ناقص وخت شروع کیږي احمرار والا غنور چې سور شي خبر ځین کې نهستا نو وس څلور صورتونه کوم جوړيږي دا سره چې مونږ ادا کوي یا به بيخي په اول ټیم کې داخل ادا کوي 3 بجې ټیم داخليږي یو سکند د پاسه باندې بس دا الله اکبر کوي ندی 3 بجو نه والا تر یو سکند د پاسه پورې چې کوم وخت د دقه سبب دی وس پوه شئ به کوم وخت به سبب وي ادا سره چې کوم کچری ته ادا په اول وخت کې کینو کوم متصل جز لا يتجزا د حق سبب دی دا یو ذکر ما سی ویوا چې نه تقسیمیږي دا یو ذکر هم تقسیمیږي نیم ذکر بل څه موږ شتان دې ځکه یو ذکر یاد کو بس دا ادا سره چې کوم مخکې وخت د دقه به سبب وي یو اکاول وخت کې نه کې 5 منټه د پاسه کې یا د سی و یو منټه د پاسه شروع کې اول وخت نه شاته شوي کنه نو تر ناقص وخت پورې چې کوم وخت کې نو به سبب څوک وي به د ادا سره چې کوم متصل وخت وي سبب دی او چې اول خو نه شو کنه اول نه خو باندې شوی دی فرق معنی پوه شو اول په اول وخت کې ادا کې اق سره چې کوم اول وخت دغه سبب دی کله غینه پاتې شو لګام تور خلک دغه نه پاتې کیږي نو به د ادا سره چې کوم متصل وخت دماغ دی 5 منټه د پاسه بدري کې هغه سره چې کوم متصل ټیم دی هغه 10 منټه د پاسه کې هغه سره متصل وخت راځه تر څو چې کامل وخت وي هغه پوری چې کلم کې دا دویم قسم دی د ادا سره هغه متصل وخت د سبب دی تر څو چې تني راغلي وخت ناقص شوی نه پالي څه پوه شو دی مثال به تور باندې ما څه ویلو څلورنی بجې ما ناقص وخت شروع کیږي نو دیو منټ د پاسه درو نه والا تر څلورنی پورې دا ټول د دویم صورت دی څو قسم شو دوا دریم ناقص وخت درمانه شروع شو مازیګر دی کنه مازیګر کې ناقص وخت دی ناقص وخت درمانه شروع شو وس دغه ناقص وخت سبب دی د پاره دا او مونږ کې مثال به تور څلورنی منواله تر شلکم 15 پورې ناقص وخت دی به مونږ بنور پریوزی اسی بل فرضم د 10 منټه دی اوس کدی کې مونږ کې نو دل دم د ادا سره کوم متصل وخت دی امق سبب دی چې هغه ناقص وخت دی نو ولني دواړه کامل د دریم څه شو ناقص شو څو قسم شو څلورم قسم چې کله کل وخت سبب نه جوړيږي امون څلور صورت جوړوي کې څلورم قسم دار یو سرینه مونږ قضا شو وینو کو بالکل سار مون دی وینو کو سار مون کله کوي انور د خطونه پسې کوي نو کوم وخت چې درشوي وس مجبور نشته کل وخت سبب دی وای شولې بي وس مجبور نشته چې کل وخت موږ سبب نه جوړو وس جوړيږي لکه دا اعتراض نه شي کولای ضربیت دی باطل کو هغه نه خاصه موږ باطل کړی وروختي دي ادا نشویل سبب دی باطل کو سبب خو مقدم دی بس صحیح ده نه راځي خبره مانی نو ما تاسو ته ویل دا زمنګ د دې بحث د څلورم جو شروع شوه بلکې پنځم جو شوه څوم څلورم نه پنځم اول کوم یو تقسیم به د مطلق عن الوقت تعریف مثال حکم او دریم د مقید بالوقت تعریف او اقسام و اجمالی او څلورم نمبر می دا اول قسم بیان وکړو او دا پنځم جو شو چې کله کل وخت سبب نه جوړیږي جزئی وخت به سبب جوړو هغه لپاره ټول څو صورت شو څلور صورت شو دا خو باید شي کنه کچری په اول وخت کې مونږ ادا کې نو جزئی متصل د ادا سره حق سبب دی او په اول وخت کې نه ادا کې دویم وخت نه مراد تر د ناقص وخت پورې چې کوم ټیم دی الته تا ادا کې دا جزئی سبب دی متصل د ادا سره اګه ناقص وخت کې ادا کې بیا غ ناقص وخت کوم چې ادا سره متصل حق سبب دی او کوم در نه قضا شو نبی هغه ټول وخت سبب جوړیږي په دې قسم وای شو تاسو ګورئ لکشن
والاصل في هذا النوع دغه خبر کې کوم چې ما وکړه وای اصل په دې نوع کې کوم نوع کې چې وخت ورلا ضرب هم دې سبب هم دې او شرط هم دې هغه یادې نو اصل په کې دا چې انه لما جعل الوقت هر کله چې وګرځول شو وقت ظرفا للمؤدى ظرف د لپاره مؤدى وسببا للوجوب او سبب د لپاره د وجوب هم شو نو خبر ادا ده چې لم يستقم ان يكون كل الوقت سببا نو صحیح نه دا چې شي ټول وخت سبب دا نه ده صحیح لأن ذلك کچری کل وقت سبب شي یوجب تاخير الاداء عن وقت به واجبي دا چې ادا دي د وخت نه هم مؤخر شي ځکه سبب تقدیم والی مسبب باندې کنه نو به صلات د وخت نه پس کې او تقدیم ولا سببه او یا دا غواړي چې یادي مقدم شي په سبب معنی لأن ذلك نبی وګوري ځکه دا واجبای کې کل وخت سبب کې تاخير د ادا د وخت نه کې چره د سبب لحاظ ساتي کله سبب لحاظ ساتي نبی به د مونږ د وخت نه پس کې او تقدیم او یا تقاضا کی چې دا ادا دی مقدم شي علی سبب په سبب معنی دا کله کتر ظرفیت لحاظ ساتي ضرب لحاظ ساتي په وخت کې مونږ کې نبی خو په سبب معنی مسبب شي مقدم شي نو چې کله دا صورت نه صحیح کیږي یعنی کل وخت نه جوړیږي فواجبان واجب دا ایو جل بعضو سببا چې وګرځيږي بعض وخت سبب دا بعض وخت به کوم وي څه صورت جوړ شو بکی څلور کنه او ول جزء الذي يتصل به الاداء دا جزء دې کوم پورې چې ادا متصل شي نو وسواورا فین اتصل الاداء کچره متصل شي ادا بالجزء الاول جزء اول پورې نو کان هو السبب دق بسبب دغه جزء اول دا یو قسم شو کنه و الا کچره دا اول جزء سره ادا متصل نشي و ان لم يتصل الادا د ملائق بعبارت ده کچره متصل نشي السببيه والسببيه الا الجزء الذي تشو والا فينتقل السببيه نو کچره ادا اول جزء سره متصل نشي دویم ټیم کې مونږ کې دویم ټیم مقصد تاسو وای شوي کنه ځین خلک دې کې ګډوډي کې دویم ټیم نه کوم مراد دی به خدای مې څلورم شروع کیږي نه دا اول نسبا رواله تر ناقصه پر ټول فهم دی نو که دویم ټیم کې ادا کې نو بدا وخت بیان تقل السببیت سببیت به منتقل کیږي الى الجزء الذي اغجز تا یلی کوم چې د ادا سره نږدې دی متصل دی ور سره پیږي کنه اغجز ته منتقل کیږي یلی کوم جز چې جزء دسی وای یلی کې د فاعل ضمیر جزء دغه جز تراجع کوي او هو ضمیر کوم مفعول ضمیر د وخت دی کې دسی بشي منتقل کیږي به سببیت الى الجزء الذي هغه جز تا یلی چې دا جز نږدې دی ادا نږدې ده الذي يليه ما اول سوره قران ویلو کا یلی کې د فاعل ضمیر جز ته راجع کوي ادا ته راجع کوي چا ته راجع کوي او د دې مفعول ضمیر جزء اول ته کې دسی بشي منتقل کیږي به سببیت الى الجزء الذي جزء هغه ته یلیه چې ادا متصل ده دغه جزء سره او دا بلم صحیح کیږي چې ماول ویلو یلی چې دغه جزء اول متصل له هو د ادا سره هم صحیح کیږي ویږي به معنی لانه لما وجب نقل السببيه عن الجمله تاسو خو نفس قصه پوه شو لیکنه اوس په دې دلیل پیش کړي په دې چې کله دویم وخت کې موږ مونږ کوو نو دا جزء متصل دا سره دا ولې سبب جوړي نو جواب کوي کل وخت سبب نه جوړيږي تاسو ته معلومه ده کل وخت او د کل وخت نه علاوه داسې وخت نشته معلوم چې موږ سبب جوړ کول کې مثال نصف لکه دا مون سره سټیم کې کوي مون سره سټیم کې دینه مخ کې پته نه لګی دا څومره ټیم دی دا نصف دا غي دی د کل وخت د بار نصف دی کله کل وخت د بار ربع ده کسول څه پته نه لګي او ټول اهم خبره ده توجه کا د کل وخت نه پس معلوم وخت معنی دلیل نشته چې دا موږ سبب کو سبب نشته ربع سبب کو دي څه دلیل نشته په کل وخت خو دلیلو زته ما دا خبره چې په کل وخت څنګه دلیل دا خبره کو او په دې جزء متصل دا سره بدیم دلیل دی ځکه سبب مسبب سره متصلی کنه
نو که دا کم جز د ادا سره متصل وي دا هم دلیل په ثابت شو ځکه دغه سره ادا متصل وي سبب سره مسبب څه وي متصل وي نو کوم وخت ته مونږ کې دینه کوم ملاک شان مخکې ټیم دغه سبب کوم نو دلیل بدار چې دا سبب دی او ادا ور سره متصل دا سبب دغه ته وایي کنه دې خبره پوه شو نو وایي لانه هر شان دا دی لانه دغه جزء اول چې دی لما وجب نقل السببيه عن الجمله لکشن صبر کا یوم منٹ ہم نا صحیح ده لانه شان داده دسی وي لما وجب هر کله چې واجب شو نقل السببيه عن الجمله دا واجب شو چې سببیت د جملې نه رخلو یعنی مکمل وقت سبب نه جوړيږي نو هر کله چې ثابت شولا نقلیت د سببیت د جملې نه د ټول وخت نه وليس بعد الجمله او نشتري بعد الجمله د کل نفس یو معلوم جزء نشتري جزء مقدر یو جزء معلوم نشتري چې هغه موږ سبب جوړ کو نه دا دواړه نه جوړيږي نو وجب الاقتصار على الادنى لہذا واجب دی چې موږ اقتصار کو بچا معنی ادنا جزء معنی کوم ادنا جزء حکم چې د ادا سره متصل له ولی ما د تویل ځکه د سبب د مسبب سره متصل وي او دا هم د ادا سره متصل له دویم دا ادنا جز چې مناسب دا معلوم دی ښا یقیني دی او نور اجزا هغه مبهم دي نو سبب معلوم تکول اولاد کنه مبهم تکول اولاد معلوم ته ځکه متيقن دی ښا تاسو به دې خبره پوه شئ به اعتراض راغی جواب کوم نه لوګ برو ګوي اعتراض دا دی چې کله ام په دې دویم صورت معنی یو سړی مونږ په اول وخت کې ادا نکو چلته جزئی متصل ادا سره اسباب هغه کې ادا نکو مثال په 3 بجې ټیم داخليږي او د په باندې درې یا په 3 بجې مونږ کولو بل فرض په 3 بجې مونږ کولو نتاسو 3 بجو چې کله سړی مونږ ته ودرېږي دې سره د ادا سره کومه متصل وقت جزء لا اجاز زاد هغه سبب جوړوي دا سوال نه کوي دا څومره وخت چې تر شوی دا ټول سبب جوړ کړي سوال پوه نه شولې دریونه واله ته 3 بجو پوری مثال په تور معنی 29 منټه 29 سکند چې کوم تیر شوی دي دا ټول سبب جوړ کړي کنه 29 منټه او 59 سکند به چې کوم تیر شوی علم دی انا کتاب سوی وای چې نه 3 بجې شکل مونته ودرېږي هغه اجوز لا يتجزا د دې شان مخکې سبب دی سوال پوه شولې جواب ادارې توجه دي جواب د پر یو قاعده وره قاعده دا ده چې یو شی باندې دلیل وي هغه پرې دی دا څه چا لذي چې هغه باندې دلیل نه وي دا صحیح نه ده قاعده یاد شو یو شی باندې دلیل وي پرې دی او چا لذي چا چې دلیل نه دا ټیک نه ده راځي وقت سبب دی کل وقت سبب دی او جزء متصل دا دا سره سبب دی په دوړو دلایل شته کل وقت څنګه سبب دی ځکه نسبت وته اصل قانون دا نه ان شاء الله وایون قریب ادم طرف کې چې عام طور معنی سبب څوک وي مضاف الیه سبب د مضاف وي او یا دیوشي لازم دغه سبب وي ور علاوه به وي خود مرتضی ځکه عام طور باندې مضاف الیه سبب وي د پاره ده ویږي کنه او تاسو مونږ ته وګورئ مونږ بارکه صلاه العصر څوک مضاف الیه شلو عصر وګورئ سبب شو صلاه الظهر مضاف الیه څوک شو ظهر نو ما ویلو عام طور مضاف الیه سبب وی کنه نو صلاه الظهر د لپاره ظهر سبب صلاه المغرب د لپاره مغرب سبب نسمي كل وقت سبب دی بدی دلیل شته ولی سبب دی ځکه کل وقت مضاف الیه د صلات واقع کیږي کنه او مضاف الیه سبب وی لہذا سبب شو دې کې سبب وای شو او کل وقت سبب جوړیږي نه د موږ ثابت کړل امدا شان په دیم دلیل شته چې دا کوم جزئی متصل دا سره د سبب وي په دې خبره پوه شولې لاک شان سبب جزء متصل د ادا سره دا ولې سبب دی ځکه ما ویلی ما دا خبر وختي وکړه چې مسبب د سبب سره متصل وي
او دغه جزء متصل د ادا سره چې دلتم ادم د دقه وخت سره متصل ای نور اوقات سره نه نور خطر شوی ختم شوی وخت خو شیئا بشیئا پیدا کیږي کا تاسو په منطقي کتابونو کې ویلي وخت چې ده کنه زمانہ دا خو قاروزات د قاروزات نه قاروزات ده خدای چې تقسیم قبلې کټکیږي د شروانه غیر قاروزات غیر قاروزات کا غیر قاروزات په وسنه د ټوله مثال په تور باندې درې بجې دي د 6 منټ د پاسه درې کې مخکې ختم شي 2 منټ د پاسه درې کې مخکې ختم شي دا سیده کنه ده نو چې موږ د صلات سره د نیم بجې سلیمونس کوي دا سره چې کوم وخت متصل دی هغه سبب څه جوړو چې دقه د صلات سره متصل دی او سبب چې یا د سبب سره متصل وي باقي دیم دغه موجود دی او نور خو معدوم شوی دی واپس ختم شوی دی نو یو خو موجود چې سبب جوړیږي دویم سبب د مسبب سره متصل وي هغه دغه وخت دی وای نه شولې په نو څه ثابت شولا کل وخت سبب دی په دین دلیل شته جزء متصل دا سره سبب دی په دین دلیل شته او دا خبره چې دا څومره وخت مخکې تیر شوی دغه دی سبب شي په دې دلیل نشته دی نو کوس موږ داسې وکړو دغه جزء متصل دا سره سبب نه کو اتر شوی ټول وخت سبب جوړ کو موږ به یو دلیل والا شی پریدو بغیر دلیل ته بلال شو دا ټیک نه ده همې توختي ویلو کنه دای صغرا شو مکه کبرا بس خبره دا ثابت شوله چې دلیل والا شی پر خودل او غیر دلیل تک دا ټیک نه دی لہذا دلته هم داسې نشو کولای مثلا باندې پوه شو نو ولې د عبارت یو لکشن مشکل لیکلې ولم يجوز تقريره على ما سبق او جائز نه ده ثابت اول د سببیت على ما سبق په مخکینه ټول وخت باندې کوم چې تیر شوی دی ویږي کنه قبيل الاداء د ادا نمخ کې څومره اجزا تیر شوی ټول انش ولي لان ذلك زکا مخکینه ټول وخت سبب جوړول لان ذلك مشان له څوک ده تقريره على ما سبق مشان له ده لان ذلك زکا مخکینه کوم وخت چې در شوی دا ټول سبب جوړول يؤدي الى التخطي دا خو مؤدي کیږي دیتا چې تجاوز دی وشي ان القليل د قليل نه چې کوم جز متصل بالاعداد غینه د تجاوز وشي بلا دلیل بغیر د دلیل چاته دی هغه ټول وخت دی کوم چې تیر شوی نه بغیر د دلیل او تتلی شي دلیل والا پر دی کوم چې غیر دلیل دی هغه ته ورسي نه بیږي به څو قسم شمولې شه وس هغه اعتراضونه کیسه چې ختم شو دوه پورې شو کا یو اول وخت کې ادا کې او دویم وخت کې ادا کې خود ناقص وخت نه مخکې به مرسي ام دغه خبره کې کوم چې مونږ کوو دا دویم وخت کې چې ادا کې دویم وخت دې کې د ادا سره کوم متصل وخت د دغه سبب دی دا به کوم وخت پورې راځه کوم تر څو چې ناقص وخت نه راغلی نو وای ثم كذلك هم دغه شان جز متصل د ادا سره دا به سبب وي او دا به دویم قسم وي نو تنتقل الى ان يتضيق الوقت دغه جز دا سببیت به منتقل کیږي به تر دې چې وخت تنگ شي یعنی مطلب دا ہے کہ 15 منټه د پاسه درې دونه کو 10 منټه د پاسه کې نو التم دادا سره متصل وخت سبب دی 6 منټه د پاسه کې التم دادا سره متصل وخت سبب دی مثلا ما ویلو 3 بجې ټیم ختمي کی 3 بجو پورې چې کوم وخت کې الته دادا سره متصل وخت دغه سبب دی ترڅو الی یتضیق الوقت تر دې چې وخت تنگ شي چې اوس وخت تنگ شو وسې کې تنګېدونه پس نه به بغنا قص وخت سبب جوړیږي دا به دریم قسم دی هجی نو مليشه به بده کې اختلاف دی لګ برو ګوري چې دا وخت تنګېدو څه مطلب دی امام ظفر سے او امام سے اختلاف دی عام احنافو امام ظفر سے وای دومره وخت مراد دی دومره وخت چې هغه کې 4 رکعات کېږي 4 رکعات والا مونږ کې یا 3 رکعات کېږي 3 رکعات والا مونږ کې یا 2 رکعات کېږي 2 رکعات والا مونږ کې مثال مازیګر دی دا وخت تنګېدو د ناقص وخت شروع کېدو نه مخکې که اوس 4 رکعات ادا کېدو مر ټیم پاتې شو بس دا اخیری ټیم د دویم قسم دی ښا کدی نم لک شاته شولې مطلب 4 رکعات کې نه ادا کېدل نو وسغه دریم قسم شروع کیږي چې حالت ناقص وخت سبب جوړیږي دا څو کوئی امام ظفر سے امون احناف وایو چې نه
صرف تکبیر تحریمی ټیم پاتې بس دا پورا ده دا بیان موږ روان دي ان شاء الله دا خبر روان ده چې کل چې سبب قدرت کم یو شرط ده دې بیان پورا روان دي قدرت متعارفه او مجازيه او حقيقيه قدرت متعارفه مراد ده متعارفه کی ممکنه ده ميسره ده ممکنه کی د احناف د امام سے بنظمانی صرف توهمي کافی ہے به موږ راشي ان شاء الله تاسو خبره پوه شئ یا زمونږ وای چې صرف تکبیر تحریمه کیږي دومره وخت او دا دویم چالو دی چې دام ختم شو والصلاه بما لا يطاق شو کا تکلیف بما لا يطاق راځي لہذا سړي په واس کې نه دا وس بدریم تا وړو دې خبره پوه شئ ویلا يتضيق الوقت ترې چې وخت تنگ شي د ظفر رحمه الله د امام ظفر سے بنظمانی والى اخر جزء من اجزاء الوقت او تراخير جزء پورې بچالو وي د وخت د اجزاونه عندنا د زمون بنظمانی نو فتعین السببیت فيه بدقه وخت کې سببیت نو متعین بوي سببیت په دغه اخیری وخت کې د عبارت ځان پوهه به کوي متعین بوي سببیت فيه په دغه اخیری وخت کې لما د وجه دین دغه اخیری وخت چې ما عبارت د اخیری وخت نه ده اخیری وخت ولې سبب جوړه وې ځکه لما د دې وجه نه د اخیری وخت چې یلی شروع فی الادا دقه نږدې ده کنه شروع فی الادا او چې څوک شروع فی الادا ته یعنی مسبب ته نږدې یو سبب کنا دا شروع فی الادا مسبب دی او دا ورته ورنږدې دی لہذا دا سبب شو تاسو دلیل پوه شئ لما متعین بوي سببیت فيه په د اخیری وخت کې د اخیری وخت به سبب وي ولی لما د وجه دین د اخیری جز چې دا نږدې د شروع فی الادا ته او شروع فی الادا خو مسبب دی او موږ دا سبب جوړو او سبب د مسبب سره متصل وي لہذا د دې سببیت ټیک شو دینه خو ول نه اړه و اذ لم يبق بعده و اذا باقی نه دی پس دینه ما هغه جزء يحتمل چې احتمال ولري انتقال السببیت الیه د سببیت د منتقل کېدل هغه ته نه پوهه نه شولې دي دا سوال دی ولې چې بلکې نورم شاته کا کنه پس ورځه وینا کاندې نه بس نور باقی ټیم پاتې نشو چې موږ هغه سبب جوړ کو اذ لم يبقى زکه باقی نه دی بعد او بس دینه ما دا فاعل له هغه جز باقی نه دی چې دغه جز احتمال ولري د څه احتمال ولري دغه جز يحتمل چې دغه جز احتمال ولري د دې خبرې انتقال السببیت الیه چې سببیت نور منتقل شي هغه ته دا جز پاتې نه دی نو ځکه نه منتقل کوورتا وې شولې بي فيعتبر حاله برق صدقه ويعتبر حاله في الاسلام والبلوغ والعقل والجنون به برابر مشه دا شپږم جز دی خو سبوري بنظم جز موږ د باش شپږم جز تفریبي کوي دغه جز ته موږ ګورو نو کې وسړی دی توجه هغه نابالغ دی په الاسلام کافر دی څه کافر دی مثال په تور باندې د ماسپخین مونږ په 1 بجې داخليږي په 2 بجې ختميږي اسی مثال وایم نو امام ظفر سے وای کچره 2 بجو نه څلور رکعات تقریبا 15 منټه کې کیږي کنه 15 منټه ټیم پاتې او یو سړی کافر دی مسلمان شو دامن په فرض دی او که یو منټ پاتې یعنی یو منټ کم څلور بجې نه 2 یو منټ کم 2 بجې دي اوس کافر مسلمان شو دا عبادت پر نه فرض ولی ځکه وای سبب نور ختم شو ویلې مو کنه سبب ته موجود نشو ځکه وای سبب به کم ځای پورې منتقل کیږي څلور رکعات ولا ټیم څلور رکعات ولا منځوي هغه به ادا کیږي دلته خو یو منټ کې نه ادا کیږي امنګ امام سی وای صرف تکبیر تحریمه کیږي کې نه کیږي لہذا که کافر مسلمان شو دا منځ می فرض دی قضایی براوي همدغه شان یو نابالغ دی په یو منټ کم 2 بجې باندې بالغ شو امام ظفر سی وای څلور رکعات خو نشي کولای کنه دا مونږ په نه دی لازم کني تکلیف بما لا يطاق دی هم وای وهمي کافی دی کې ان شاء الله تو وخت ودري یو من کم 2 بجې دی بس ټیم ودري دا پکې مونږ او دا څو ارڅ وکړل مونږ مو کوغینه بس ټیم وخت روان شو او دا شویم دی مونږ له براشي ان شاء الله لہذا بدغه بالغ چې شو کوم کس په دمه دا مونږ لازم همدغه شان یو سړی لیونه دی غمن مون نشته کا اوس یو من کم 2 بجې دی په دې وخت کې وسروخ شو امام ظفر سے وای دا مون نه لازم امام سے وای لازم دی سفر په حالت کې اور سره مسافر دی مولوی صاحب هغه مون نه دی کله مسافر به 2 رکعات کوي او د اخیری ټیم کې یو د مقیم شو
امون اعلان دی کړی نو اوس چې قضایي مونږ کوي څلور رکعات به کوي که دوه به کوي څلور به کوي امام ظفر سے وایي دوه به کوي یا برعکس کوي یو سړی مقیم دی مونږ نه دی کړی نه دی کړی دیو منټ کم 2 بجې باندې سفر کې شو امام سے وایي چې اوس قضایي کوي نو څلور دوه رکعات به کوي سفر حالت او امام ظفر سے وایي نه څلور به کوي او یو خطر مونږ چې حایز ده هیڅ دی حایز خزه باندې مونږ نوي یو منټ کم 2 بجو باندې یې ځبان شو امام سے وایي دا مونږ په لازم امام ظفر سے وایي نه دی په لازم وای به شولې یا ایمون نه دی کړه په اخر یو منټ کم 2 بجو باندې بیا دم دغه وخت کې په هیڅ را لې امام سے وایي بس مونږ دلاله امام ظفر سے نه دی دله مونږ بکې په دې خبره پوه شولې اصل کې دا یو قانون دی د عزت کې دا مې راوي کوم مشهور د فقه قانون دی د کوم عبادت او تعلق چې د وخت سره نو وخت اخر ته اعتباري کا اوس وخت اخر کم یو دی امام ظفر سے وایي چې کم از کم هغه عاشیه به کې ادا کېدل شي کم معدا ده کنه کم مامور بي ده کې ادا کېدل شي منګم وایو هغه وایي امو وایي چې نه بس ادا کېدل شرط نه دي بلکې توهم دا ادا کېدو شرط دی پوه شو دې یاد کې اوسره هغه ډاکټر دی کنه هغه ډاکټر کې قرباني نه کړي پیسې وسره نشته درې ورځ د انور چې پریوزي دین یو څو منټه مخکې پیسې وسره علي د باندې قرباني لازم شو یو سړي سره کې پیسې وسره قرباني نه کوي واجب ده بینه کې نه کې چې کله درې ورځ دا ټیم ختمېدل او روب نه مخکې یو دم غریب شو او قرباني دي ختم شو دغه له اعتباري نو ګورئ فيعتبر حاله معتبر به حال د کس په اسلام بلوغ وقل او جنون او سفر او اقامت او عز او تور کې ان ذلك الجزء دقه جزء به اعتبار وي او يعتبر صفه ذلك الجزء دي مثلا باندې کوي کې اخري خبره ده بس کوي تاسو لږ ورو ګورئ ولې اوس وای اصل کې قانون دا دی چې کله سبب کامل وي مسبب هم سوي کامل وي سبب چې ناقص وي مسبب هم سوي دا څنګه کېږي سبب کامل وي مسبب دی ناقص وي دا څنګه کېږي چې سبب ناقص وي مسبب دی کامل وي پوه نه شولې په بلکې دې بار خلک آسان تعبیر کوي وي ادا چې دا کما وجبه پکار دا په مامور بي باغ شانی څنګه واجب شوی یعنی څنګه چې سبب دې خبره پوه شولې زمون احناف وي توجه یو سړی د مازیګر مون شروع کو دې احمرار نه لګ شان مخ کې بلکې دسی وای احمرار وخت کې شروع کو کوم ناقص وخت شروع شو کنه دا دریم صورت لرالو دریم صورت پدې کې مون شروع کو مازیګر مون یو رکعت یو کې سبنور پرې وتلو او دا غینه پسې باقي درې رکعات وکړه دا مون ځکیږي کنه کیږي احناف وای کیږي شوافی ټول امامان وای دا کیږي وجه څه د مولوی سبب هم ناقصو لکه دغه د غروب نه وخت چې کم ټیم دی د مازیګر دغه سبب خو ناقص شروع شوی کنه د خلاص 2 منټه چلیږي پیګه کنه پیګه سبب هم ناقص و ادم ته شولا ناقص دا صحیح ده ټول امامان وایي خو یو سړی سار مونږ کولو سار مونږ چې کله انور راخیږي بده باندې ختميږي کنه خو دې کې ناقص وخت نه تر څو چې د سار مونږ کیږي دا ټول کامل وخت دی څنګه چې انور راخیږي دې وخت ناقص وخت شروع شي به مونږ نه کیږي دا ټول د سار خپل کم د وخت ګوره د مازیګر کم وخت کنه د مونږ د بارا اکامل هم د اخیره کې ناقص هم هغه نه پس غروب کېدلو مثال به تور یو غنټه ده نو یو 50 منټه کاملو 10 منټه ناقص وغه نه پس نور پرې وتلو او د سار مونږ کې یو غنټه ده نو مکمل یو غنټه کامله ده اوس کله سار مونږ چا شروع کو او نور په پرې وته اوس یو رکعت یو کو دویم رکعت به نور راوخته ما نور به راوخته اوس بچو انا په دامن دي نه کیږي ولی سبب کامل دی کته سمول لسار ټول سبب کامل دی او ادا څنګه وشولا ناقص انور پر راوخته او چې سبب کامل وي ادا ناقص ادا صحیح نه ده وګوریات سره نور امامان وې دا صحیح ده په خبره پیږي اصل کې ناقصه لګه پورا ووري کدا ډېر اهم خبره ده او مشهور مسله ده دو حدیثونه دي په دې باره کې بخاری حدیث دی من ادرک صلاه العصر من ادرک رکعه من صلاه العصر فقد ادرك العصر چا چې یو رکعت هم مندلو د مازیګر په منځ کې د مازیګر منځو مندلو مطلب به بنور پرې وته خیر دی منځ کې همدا شان سار پاره کې دا من ادرک رکعه من الفجر فقد ادرك الفجر چا چې یو رکعت د سارو مندلو توجه دې خبر ځان پوي ګډه رحم خبره ته کو یو رکعت یې مندلو د سار او مازیګر ټیم په خط نور پر راو خطرو حدیث نه معلومیږي
فقد ادرك الفجر سار منځي صحیح دی د دې حدیث نه معلومیږي کسری د مازیګر مون شروع کړي او نور په پریوتو منځي صحیح دی او رکعت کړي یو سری د سار مون شروع کړي او رکعت کړي نور پر اوخته هم منځي کیږي دواړه صحیح کیږي نه راځي یو دا حدیث دی یو بل حدیث دی وخت چې مونږ ویل یو ورځ دوه مخکې چې درې اوقات کې اوقات مکروه دی کې مونږ نه کوي پدې کې نور چې شیطان په خکرو باندې دا ویلو کنه نو توجه وس دوا حدیثونه دي یو کې وایي چې بدري اوقاتو کې مونږ نه کې بلکې وایي بدغه یو کدغه درې اوقاتو کې دا صورت رااله چې یو رکعت دی په صحیح کې وکړو او د باقی مون په دغه ناقص وخت کې شو ام کیږي هغه انداز معلومیږي کنه دوا د سنرال تعارض رااله او یو د بل نه راجح هم نه دی نو حنا په اذا تعارض تساقط نور کې دي کنه مولا یعقوب کې دي بس دا دواله ساقط شو چې ساقط شو بس بقیاس را شو ځکه مونږ حالت ویلي په بل طرف کې یاد مې کله چې آیاتینو کې تعارض راشي چا د برازو حدیث لا حدیثینو کې تعارض راشو نبی به قیاس راځو ویلي مو کنه اجماع له قیاس له برازو هذا د قیاس لا راځو چې قیاس لا او قیاس ته تقاضا کوي د مازیګر مونږ دي صحیح شي لکه سبب مناقض ته آداب مناقض وي او د سر مونږ دي صحیح نشي ولې سبب کامل دی ودا ناقص ده پوه نه شولې تاسو ګورئ لکشان ويعتبر صفه ذلك الجزء ام معتبر د صفت دغه جزء فإن كان ذلك الجزء كچریوی دغه جزء صحیحا صحیح وی کما فی الفجر لك فجر کی دا وقت جزء ټول صحیح دی وجب کاملا لہذا کامل بواجبیږي نو کچری پی فاسد تیمراله ور پر وختو واذا ترز الفساد کچری فساد راله بتلو الشمس عارش فساد اغدا سے جنور را وختلو بطل الفرض فرض ذو وان كان ذلك الجزء فاسد او کچری دا جزء فاسد کما فی الاصل لك باصر کې فاسدی کنه ما تاسو ویلی یو غنټه کې 50 منټه صحیح اخیری 10 منټه ناقص دامه ته ویلو یستأنف فی وقت للحمرار او یسلم شروع کړي حالدار چې مونږ شروع کړي دي په وخت د احمرار کې نو سبب هم ناقص دی وجب ناقصا سبب ناقص دی ناقص واجب هم شو چې ناقص واجب شو فیتعدى بصفه النقصان ادا کوي به په کوم صفت باندې نقصان باندې په نقصان ادم شو لہذا دا سکی بس نور سبق نه یو ما تلک برو غوري بلې خبره کې دا ډیره مشهور خبره ده کوم چې ما وکړه چې دعا دي سن دي يوم ان ادرك ركعه من الفجر فقد ادرك الفجر ومن ادرك ركعه من العصر فقد ادرك العصر یو دا حدیث ته چې دلته د حدیث کې د دې خبرې اثبات کیږي چې دواړه صحیح دي سار منظم صحیح دي کنور درمانه راوخیږي صحیح ده کولای شي خو چې یو رکعت دی مخکې کړی مازیګر کې درمانه نور پرې وته مونږ دې صحیح دي خو چې یو رکعت دی د نور پرې وته نه مخکې کړی دا دې معلومیږي کنه او بل حدیث اوقات مکروه مبارک دي چې هغه کې دې وخت مونږ نه کیږي تعرض رااله احنا په طریقه ته معلومه شو اذا تعارض تساقط لک برو غوري او خبره ده انصاف خبره ته تقیسب لیکلی ده اور ځان لغن دي کوي نور خلقم لیکلي دا سبا ان شاء الله درس ترمذی کتاب کې بل راشي تر شرح کې لیکلي پورا ترمذی په شی مانیم ده مسله دا د مولوی صاحب تنوی سے هم ذکر کړي سیا خو دې خو مسله ده انا پدې کې سخت مضبوط راګیر دي انا وای دلته د حدیثونو منځ کې تعارض راغلی حالانکه تعارض نشته نه ټول دارومدار په تعارض باندې تعارض د من قیاس ته زو دا خبره ده کنه دارومدار زمونږ د مسلې ټول په تعارض دي حقیقت کې تعارض سره شته نه ولې تعارض نشته تعارض د نفي او اثبات راځي کا او حدیث چې کوم د اوقات ثلاثه کې راغلي هغه نفي نه ده هغه نه ده او دی حدیث کې من ادرک رکعه من الفجر والا اثبات ده او نه او اثبات مینس کې هیڅ قسمه تعارض نه وي اکبدیم نه پیږي نه بس خو مونږ ویل کنه چې نه کله د افعال شرعیونه نه وشي نو بقا د مشروعیت تقاضا کوي کني کوي کنه هغه به د اثبات سره جمع کېدل شي نو به خدا ور سره بالکل جمع کېدل شي تعارض څنګه راځي انا څه خبره مانی د نفي او د اثبات تعارض راځي د نهي او د اثبات تعارض نه راځي منګوره چې چل بیا منه د میکو په وخت د اذان کې ندا کې چې کله جمعه مون اذان وشي بیا منه ده کنه
خو به هم که څوک به یو کې موږ حناب څه وایو اثبات یې هم کېږي نه کېږي هلته تعرض نشته دی امام طحاوي دې نه جواب کړی دی وایي دې مطلب دا دی چې من ادرک رکعتن چې یو سړی دغه وخت کې بالغ شو یو رکعت ټیم ورسره و لمونځ پې لازم دی یو سړی مسلمانو کافر شو من ادرک رکعتن من الفجر نه جواب کوي کړی دی حدیث نه خپله مسله ټیک کوي چې مازدیګر مونځ کې درمانې نور پرېوته صحیح کېږي سهار مونځ کې درمانې نور راوخته نه صحیح کېږي حدیث سره څه کوي حدیث دا مطلب دی حدیث دا مطلب دی ما خبره پوهېږئ چې یو سړي یو رکعت وموندلو د مازدیګر په ټیم کې بس زامون پې لازم دی دا مطلب دی صحیح کېدو نه صحیح کېدو دلته خبره نشته دی وایي د حدیث کې صحیح دا چې اوقات مکروه کې مونږ نه کېږي بس او د حدیث نه دا معلومیږي چې مونځ کېږي نه دا نه معلومیږي مطلب یې دا دی یو رکعت چې وموندلو مونځ پې لازم شو کافر دی مسلمان شو نابالغه دی بالغ شو دا مطلب یې دی بیا ورته خلک اعتراض کوي بیا د دې دوه اوقات ولې تعین دی دا ټول اوقاتو کې دا خبره ده په ماسپښین مونځ کې یو کافر سړی دی مسلمان شو یو رکعت یې وموندلو یو نابالغ بالغ شو یو رکعت یې وموندلو هغې کې هم دا خبره ده سهار کې نو غسان کې هم دا نه رسېږي نور جوابونه هم چا کړي تنوي صاحب یو جواب کړی چې دا اصل کې اوقات مکروهو کې نهي نه ده نفي راغلی ده لا صلاة بعد طلوع الشمس لا صلاة بعد غروب الشمس نو چې نفي شو نفي اسباب منځ کې تعرض شو کنه خو دغه هم ټیک نه دی ځکه دا حدیث د نفي په صیغې چې وارد دی د نهي په صیغې هم وارد دی او قانون دا دی چې کله نهي او نفي دواړو صیغه وي دغه نفي چې کنه دا حمل په نهي معنی لہذا نهي دا نفي کې خبره معنی کشمیری صاحب هم بل جواب کړی دی هغه دا جواب کړی دی چې دلته مراد دا دی مونځ کېږي مونځ کېږي خو ثواب ورته پې نه میلاوېږي بیا خو ټولو کې دا شان خبره ده کوي دی نه وروسته دی وکړي دا مطلب یې دی نه داسې وایه پوه نه خبره مې صحیح ونه کړله یو رکعت ټیم چا وموندلو که نه نو کشمیری صاحب دې جواب دا دی من ادرک رکعة من الفجر فقد ادرک الفجر دې مطلب دا دی چې بس ثواب ورته میلاوېږي خو مونږ نشي کولی صحیح وروسته دی وکړي فلیتم پسې حدیث کې راغلی وروسته دی وکړي په هغه هم دغه اعتراض دی نه په نور اوقاتو کې هم دغه شان دی ماسپښین کې هم دا خبره ده ماخوستان کې هم ده سهار کې هم ده هغه جواب کوي دا دواړه اوقات ډېر اهم دي سهار او مازدیګر ثواب پکې ډېر دی خو دا تقي صاحب وایي دا مزه نه کوي صحیح خبره دا کومه چې وایي بحر الرایق هم لیکلی او گنگوهی رحمه الله هم لیکلی او فتح الملهم کې شبیر احمد عثماني صاحب هم لیکلي صحیح خبره دا چې دلته احناف کمزوري دي لنډه دا ده سهار مونځ چې داسې وخت کې شروع کړو نور در باندې راوخته د حدیث په رڼا باندې دا مونځ کېږي بس حناف یې نه کېږي دا هم کېږي مازدیګر هغه هم خاص هم حناف یې کېږي بل امام یوسف صاحب هم یو رایې دلته دا ده چې دا هم کېږي درې واړه ائمه دا وایي چې کېږي صرف امام زموږ د حنافو د مسله داسې ده چې سهار هغه نه کېږي او دلیل تابعداري کول وایي دا بهتره دي بهرحال وایي خبره باندې